کوم ګرانو کتونکو نن موږ راغلي یو د ارنایي بازار ته نو راځو له یو ملګري عین الله سره مرکه کوو او له ده سوال کوو چې د ارنایي روډونه څنګه دي او د ده ژوند څنګه دی چې دی له موجوده حکومته خوشحاله دی یا نه دی خوشحاله نو راځو له ده سره مرکه کوو له ده سره د ارنایي او د علاقې معلومات حاصلوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې شی برابر څه دی؟ شکر ته شی برابر الحمدلله د الله احسان دی. اشه ته ماته دا ووایې چې نن کوم باران شروع دی؟ په دې باران کې به دا مخکې سي کوم بارانونه سوي وو له نن څخه 2 میاشتې مخکې 3 میاشتې مخکې چې کوم ولس په تباه سو د هغو مکانونه ونړېده هغو دویمه مکانونه جوړ کړي یا د حکومت یو څه مرسته ومېلاوه شوه؟ نه یوه مرسته هم نه ده سوې. خامخا به زه یو تنبو منبو یې راکړی ده اوس یو شی نشته. ادھر روڈنا سارا کشا پچا ہے سارا ٹوٹا ہو گیا ادھر پانی کھڑا ہے عوام بہت تکلیف پہ ہے قسم پکڑا لگے گزارا بھی نہیں ہوگا ادھر سارا روڈنا وہ پانی کھڑا ہے ادھر موٹر سائیکل والے ایک آدمی بھی پازاب ہے سارا بھی پازاب ہے کوٹے بیدان کرائے گئے ایک گزارا بھی نہیں ہوگا ہم بہت خوار غریب آدمی ہو کوئی چیز بھی نہیں ملا ہے ہم کو ہم کیا کرے گا غریب آدمی ہو کام بھی نہیں ہے کیا کرے گا حکومت څخه موږ دا خواست کوو چې دا غریب ولس سره همت وکړي د هغو مرسته وکړي لکه نن څنګه چې دی وي چې زموږ مقامونه هم هغه ته راځي چا له تبدیل راشوی چا را نه راشوی وړه هغه د اسمانه رسېدلي دي 7,000 8,000 روپۍ مطلب یوه کیلوۍ وړه ده دا غریب ولس به یې څنګه کوي؟ قسم پخدا رکھے گزارا بھی ہوتا ہے 2,500 ایک کٹھے پورا نہیں ہوگا بس چاول ماول کھائے گئے ایک گزارا نہیں ہو جائے گا بس ہم کیا کرے گا ایک وقت کا روٹی کھائے گا شام کو روٹی نہیں کھائے گا کیا ہم روزانہ کرے گا بس ایک دن میں روزانہ کرے گا 1,000 روپے لے گا 2 دن میں کار ہے بس کام نہیں ہے کیا کرو گا هیله لرم چې له دا غریب عوامو سره تاسو ټوله مرسته وکړئ او کوم چې یکړ دا نه شي مطلب دا یو د دا اطراف په علاقه کې په سلونو په زراو غریبانه خلک دي چې هغه د ماښام په ډوډۍ باندې اریان دي نو زه دا له ټولو څخه دا خواست کوم چې له غریب ولس سره همت وکړئ او د حکومت دا خواست دی چې کوم قانون نړېدلي دي په ارنایي شاوخوا سیمو کې چې دا جوړ کړي او دا ولس سره همت وکړي. نور مو وخت نه اخلم زما چینل در سره سبسکرایب لایک او فالو کړئ په مخه ښه